حضرت موسی علیہ السلام راغی او تاسو ټولو ته پته را چې حضرت موسی علیہ السلام الله کم یو کافر ترا لګلو دا کافر نوم فرعون دی او هغه فرعون ځان ته انا ربکم الاعلی وی زر ټولو نه لوی اعلی رب یم زګ خپل شکلونه جوړ کړو زه په ځای ودرولیو زه په ځای کلو کې خلکو ته وی دا زما شکلونه د عبادت کوي او ذات خلکو ته وی څوک چې زما خواله راتلی شي هغه زما عبادت کوي دا نور ټول واړه واړه الهه دي واړه واړه ارباب دي زر ټولو نه لوی رب یم ځان ته انا ربکم الاعلی حضرت موسی علیہ السلام ورغه الله چې دنیا ته کم نبی را لېږي نبی په لاس باندې الله خرق عادت فعل ثابتوي داسې یو فعل چې عام کس د هغې ناشنای او عام کس د هغې عاجز راشي د نبی په لاس باندې چې هغه کار الله صادر کړي ته معجزه وي او د دغه معجزې نه پته ولګي چې را د الله نبی دی هر یو نبی له الله مختلف معجزات ورکړي حضرت موسی علیہ السلام له معجزه ورکړه او ترخ کې به لاس ومنډه داسې بهر به راښکاره که داسې رڼا به یې کوله بیا به ترخ کې لاس ومنډه واپس به چې کوم دی نو رنګ عام غنم رنګ یو معتدل رنګ طرف ته به راغی او دویمه معجزه لویه نهه معجزې الله ورکړې دوه پکې لوی امسا به یې ګزاره کړه د هغې نه به اجدها جوړه شوه کله چې اجدها جوړه شوه فرعون مکار خلکو ته دا وی دا ساحر دی او ټول ساحران راجمع کوي زه د موسی علیہ السلام سره مقابله کول غواړم ځکه دی هم ساحر زما مصر کې هم ساحران چې نو دا پاتې کېږي ساحران رالل غور سره ساحران رالل او ساحرانو د ځان سره پړي راوړل د ځان سره لو لو ګیډي راوړل د امساګانو چې موږ به نن د خلکو په سترګو باندې نظربندي کوو موږ به دا ګزارو د خلکو نظر ته به داسې راځي لکه دا چې داسې منډې وایي ځکه چې د دې نه حقیقي اجدهاګانې به نه جوړې دي الله فرمایي یخیل الیه من سحرهم انا تسعى د خپل سیر نه به د خلکو ته خیال کې راوستل چې دا منډې وایي حقیقي منډې وایي نه والې موسی علیہ السلام چې به امسا ګزاره شوه د هغې نه به حقیقي اجدها جوړه شوه نور به هسې خلکو ته په نظر باندې داسې راتلل چې دا خوځې راسې او ماران دي نور به حقیقت او ماهیت به هم هغه زوړ چې هغه امسار او هغه پړی دی فرعون ساحران رالل مختلف اقوال د مفسرینو 20,000 دی 40,000 دی 70,000 دی یا 30,000 دی مختلف اقوال د مفسرینو ساحران رالل د حضرت موسی علیہ السلام مجلس ته نه داخل شوي د موسی علیہ السلام صحبت ته نه داخل شوي د موسی علیہ السلام خوا کې ناسته لا نه ده کړې نو بیا فرعون ته څه وایي فرعون ته وایي ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین فرعون موږ خو راغلي د موسی علیہ السلام مقابلې له یو موږ به سیر کې د موسی علیہ السلام سره مقابله کوو خو په دې خبره موږ پوه که فرعونه ان لنا لاجرا موږ له بس اجر راکې موږ له بس انعام راکې که چېرته موږ په موسی علیہ السلام باندې غالب رالو هغه ورته وایي نعم بالکل به اجر در کوم تاسو به په دغه ټیم کې زما له مقربینو نه یي د نږدې خلکو نه به یي اوس د موسی علیہ السلام صحبت نه دی راغلی د موسی علیہ السلام سره ناسته نه ده شوې د موسی علیہ السلام مجلس نه دی شوی مجلس پې اثر نه دی کړی د حضرت موسی علیہ السلام په مقابله کې د فرعون نه اجر غواړي او کله چې رالل حضرت موسی علیہ السلام ته مخامخ شول او په دې نیت باندې مخامخ نه شول چې موږ ته الله هدایت راکړي په نیت د مقابلې باندې رالل مخامخ شو موسی علیہ السلام ته موسی علیہ السلام ورته وایي یا تاسو امساګانې وغورځوئ یا موږ به امساګانې وغورځو دا خبرې د موسی علیہ السلام سره دي لږ ته محفل د موسی علیہ السلام راغی لږ مجلس د موسی علیہ السلام راغی لږ صحبت د موسی علیہ السلام راغی حضرت موسی علیہ السلام امسا ګزاره کړه د دې پړې مکمل طور باندې راخ کورل وز د موسی علیہ السلام محفل وینا وز د صحبت اثر وینا د حضرت موسی علیہ السلام سره د ناستې برکت وینا ساحران سجده باندې پریوتل فرعون ورته وایي تاسو ایمان راوړ په غیر زما د اجازت نه لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف زه به ستاسو لاس او خپې عدل بدل پرې کم اوس وګورئ ساحران هغه ساحران دي مخکې فرعون ته څه ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین موږ له به اجر راکې موږ له به انعام راکې موږ له به هغه هده راکې که چېرته موږ په موسی علیہ السلام باندې غالب رالو
وس ورته فرعون وایي تاسو په غیر زما د اجازت نه ایمان راوړئ زه به ستاسو لاس او خپې عدل بدل کټ کم وس هم هغه سایران دي فرعون له جواب څه ورکوي فقد ما انت قاض څه چې کوې کوه انما تقضي هذه الحیات الدنیا څه چې کوې دنیا کې را سره کولی شي نه قبر ته زمونږ سره تلی شي نه آخرت ته زمونږ سره تلی شي ای فرعون لاس دې آزاد توره دې تېره ده موږ ته الله د موسی علیه السلام سره مجلس را نصیب که ایمان را نصیب که فرعونه څه دې زړه غواړي هغه وکړه فقد ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا مخکې د فرعون نه د موسی علیه السلام مقابله کې اجر غواړي وس فرعون له رد جواب ورکوي اخر وجه څه د موسی علیه السلام صحبت او مجلس و که چېرته کې موږ د دې علماو سره کېناستو موږ د دې دینداره خلکو سره کېناستو موږ د دې طلباو په سر باندې شفقت لاس راښکو ده موږ د دې علماو په سر باندې تسلی لاس راښکو ده انشاءالله الله به دنیا او آخرت زمونږ دواړه برابر کړي او انشاءالله الله به زمونږ د دې سره یو ځای جنت چې کوم دی نو دا نصیب کوي ځکه د کم کس سره ستا دنیا کې محبت قیامت پر ورځ باندې به پاسي هم د هغې خلکو سره